عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح کړ. هرقل بادشاه د هغه سره ډېر زیات فکر پیدا شو دا عیسایي و. تېره مسلمانان خو زموږ ملکونو ته هم راورسېدل اوس به زموږ ملکونه هم فتح کوي. نو ده ګیر چاپېره خبر ولېږو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق فوج ورکړو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاه د مسلمانانو خلاف 10 لکه فوج تیار کړو. 10 لکه فوج په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شوي اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو له تلي دا 80,000 کسانو. نو دغه 80,000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شوي وو دا هم د هغې 10 لکه فوج سره ملګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 20,000 وو او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لکه او 80,000 10 لکه رومیان عیسایانو او دا 80,000 سره هغه عرب چې مرتد شي او هغه ورسره ملګري شو. دی د هرقل بادشاه د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویلی شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان و. د هرقل بادشاه ډېر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغلی دی او تاسو د هغې مقابله نه شئ کولی. شام یې درنه واغوسته او زموږ ملکونو ته خطره ده تاسو د هغې مقابله نه شئ کولی. زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دې دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی راسره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درله ترې اخلم خو د مکې او د مدینې فکر دې کړي هغه ترې م اخلم هلته کې مسلمانان ختمومه ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاه ورته وایي صحیح دا موقع در سره ده دا 10 لکه او 80,000 فوج واخله او مقابله وکړي. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاه د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لکه فوج زموږ خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه وکړو؟ موږ خو 2000 کسان هلته کې 10 لکه خلک دی اوس څه وکړو؟ نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار به په مشوره سره د قرآن حکم دی که نه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته وی ماله مشوره راکړئ مونږ یو 2000 کسان هرقل بادشاه فوج تیار کړی 10 لکه څه وکړم مقابله وکړم که څه وکړم ماله مشوره راکړئ. په دې کې یو تن فاسد او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایلو وی زما مشوره خو دا ده چې زه د شام نه ځو مدینې منورې ته شام پرېږدو ځو مدینې منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده هسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو خو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سنبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته وه. وی کښېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه شام مونږ په کومو قربانو باندې اخیستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی یو ځای مدینې منورې ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کښېنه ته. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیره بهادري کړې نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرک حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرک په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دایره و مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شاه غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړو هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان څه ښکلې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو دلته جنګ کو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی اے خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپې ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی اے ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی اے خالده کله چې تا مونږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا مونږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما به ته مشوره ضرور راکړې ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی زما مشوره دا ده چې جنګ کو وی د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنګ خامخا کول غواړې او د جنګ اراده دی نو دا ځای د جنګ نه دی د کوم ځای کې چې ته موجود یې ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نه شي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوشې بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوشې بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه ځغلو بیا ځغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم دی نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایل بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو فوجونه راغلل 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه راورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ ته رالیږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینې منورې ته
عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ او روان شو او 2 ورځې مزل وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېد. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې مدینې منورې ته راورسېدم د زوال ټایم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې تیاري کوله، ځان یې تیاره و. امیر المؤمنین دی د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاروي، جمعه وپړاوئ. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي، خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی، بیا خط مې ورته ورکړ. وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولیده که نه وایي دا رنګ یې بدل شو، رنګ یې بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی. بیا اودس یې وکړو، ځان یې تیار کړو، منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړو. د جهاد متعلق بیان وکړو، ډېر جذباتي بیان وکړو. او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي، 2,000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج رالېږلی دی د جنګ لپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد. بیان یې وکړ او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه نو علي رضی الله تعالی راغی، عمر رضی الله تعالی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، د الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کوئ. بس مونږ ته انتظار مه کوئ، د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی، د الله نوم اخلي او جنګ شروع کوئ. زما درته اجازه دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی له ورکو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم. عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یم، چې روان شوم نو رایاد شو راته ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له روان دي، یا پته نه لګي چې ژوندی راشي. راشه لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي بیا مدینې ته نه شي راتلی. وی اوښ مې راوګرځو د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه وی علي رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستي او حسنین چې دي که نه نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی. دا 15 واړه کسان دغلته ناست دي. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګوري ته لا تللی نه یې، زر زه دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم خو د نبي علیه السلام د روزي دیدار له لږ رالمه او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ، دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه ځه، د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده. ما چې بلکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه، خو تاسو اهل بیت یې، تاسو د نبی علیه السلام خاندان یې، خو تاسو راته دعا وکړه د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې خو راته دعا وکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. بیا عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله تعالی دعا شروع کړه، وی د نبی علیه السلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي والا د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه، د ده په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، د ده په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو زه که نه اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه، اوس څه مشکل دی اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي زه روان شوم، وایي د خالي د ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وایي د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه وایي زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو. د هغې طرفه یې د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی و. بیا دا ولې دا د اهل بیت هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لاړ کړه، دا ورته اسان کړي. په 3 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې
ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکړو هغه کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ سحر شو چې کله سحر شو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ صفونه جوړ کړو نو درې صفه تیار کړو او دې درې زر دا 2000 صحابه کرام چې جهاد کې ځا سره خپل بیبيانې پوښتې جهاد نو درې صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکې و داغې نشه تخپل زنانه کېنولې او په غونډکې باندې ورته یو څو صحابه کرام د سکیورټي د پاره کېنول تاسو بر دې زنانه او حفاظت خالد بن ولید رضی الله عنه چې وروته ابو عبیده تاسو کوي تا خو درې صفونه تیار کړو ټول صحابه کرام دې په جنگ کې ودرولې دا څه کوي نو هغه طرف نه لس لاکه فوج او هغه مقابله ته صرف 15000 کسان مخکې را لېږلي ځکه دیار جان چې کم د فوج مشر کنه هغه خپل فوج راغون کو په وسپنه ماتيږي تور په تور باندې ماتيږي عربي په عربي ماتيږي موږ ته چې دا کم 15000 عربيان راغلي چې مرتد شو د عربونو تلو دا غي سره مرګري شو وی دوی عرب دی او دام عرب دی نو لومبه به د عرب د یو بل سره جنگ وی تاسو به خپ آرام سره ناسي تماشه به کوي د لس لاکه فوج نو دا کم 15000 عربان چې موږ راغلي دي دوی به د دوی سره جنگ کوي نو کو دا 15000 واړه او جل بیا به د لس لاکه فوج جنگ شروع وي بیا به دوی جنگ شروع وي نو هغه طرف 15000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شو د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه وته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپل صحابه کرامو صفونه کې جوړ کړو د دیار جان د پوج چې کوم د عیسایانو د پوج مشر د خپل مرګره وروغتو چې د مسلمانانو ته وایي کنه دا غریبانان د دې سر سششته دینه لګ لالچ ولا ورکا او وای ورته چې دومره سيزونه بدر کو زه خپل مخه باندې چانس شي او ورته وی ټیک دا کسراغه او د چغه والا غالبا د جبیل نو مو تاسو عجیب نوم نو دراغه نو د چغه والا نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغه ابو عبیده ابن جراح زه است او خطا ورغه روایت کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شي چې د دواړو اسونو د یو بل کا شمولونه دومره نږدې اسونه ودی ابو عبیده ابن جراح نه تور راوسته دې جنگ راغله هغه ورته جنگ نکوم گزار مکو روغ لراغله کفار ای کافر ته وی وای سوای وی زمون مشر وی دیار جان چې د هرقل بادشاہ د طرف نه حکم دارې چې د مسلمانان چې څومره مشران دي سلسل دینار بوله ورکو جوړې جامې بوله ورکو تخفي ډالې بوله ورکو جنگ مکوې زې ځاله مدینه منورې ته مونږ ته شام پرې دوی زې په خپل مخه باندې او دا تخفي ډالې والے زې دلته جنگ څه کوي او کو جنگ کوي نو مونږ لس لاکه کسان یو تاسو 10000 کسان نو اسیم رې نو جنگ څه کوي په دا تخفي والے او زې ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایي دې مونږ ته زمونږ پیغمبر درې خبرې کړې څو خبرې کړې دي درې خبرې مونږ ته کړې اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته وایي چې مسلمانان شي نو کو اسلام مروړو جنگ در سره نه کوي اسلام راوړی ای کافر ته اسلام په نه راوړو دا خو کېدې نشي وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوي ټیکس به ورکوي خو په ذلت سره به ټیکس ورکوي نو ټیکس به راکوي بیا در سره جنگ نه کوو ټیکس ورکوي نه ټیکس مونږ څه شي درکو زمونږ ملک ته مونږ تاسو له ټیکس درکو وی درېمه خبره زمونږ پیغمبر دا کړې مونږ ته چې جهاد ورسره کوو بیا جنگ ته تیار شي ای کافر وته زه خو روغ راغلم خو تاسو خامخا په خپل ځان وجنې نو بیا مړه خی بیا ته واپس شو دا کار دې ته وی غیرتی مسلمان ښا غیرتی مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح زه درې فوجونه تیار درې صفونه تیار کړی خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایل وی ابو عبیده دا درې صفونه د سله تیار کړی دي وی دا مې دې له تیار کړی چې هغه طرف ته 15000 کسان مونږ 10000 کسان او قرآن وایي چې یو مسلمان به د دوه کافرو نه تخت یو مسلمان به د دوه کافرو سره څه کوي جنگ کوي نو هغه 15000 مخې ته راغلي ما ته 10000 مخې ته کړي دي یو په دوه جنگي ګونو خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایي زما خدا مشوره نه ده زما خدا مشوره نه ده دا تاسو کړی دي پستا مشوره څه ده زه درته یو خبره کوم مونږ 10000 کسان یو هغه 15000 کسان نن مونږ جنگ وکړو څه وکړو جنگ وکړو او د 10000 کسانو د 15000 کسان وجل مړی کړو ما خام شو دا ټول کافر مونږ وجل چې دا مونږ وجل کنه
نو سبا خو موږ ستړي یو جنگ نشو کولی نن ته اوس خو به جنگ کړی سبا خو جنگ نشو کولی زموږ ډېر بهادر یو ډېر نران یو سبا به بیا جنگ کوو هغه به 2 لاکه فوج نور دمرو بس سبا بیا وجنګېږو د 2 لاکو فوج سره هغه خو ولم مړ کړو د ماښامه پورې هغه مړ کړو که نه نو په 3مه ورځ خو بیا جنګ نشو کولی که نه بیا به ستړي یو زموږ ډېر نران یو په 3مه ورځ بیا هم جنګ کولی شو په 3مه ورځ چې جنګ کوو 2 لاکه فوج هغوی بیا نور راویستو نو په 3مه ورځ خو هم چې جنګ وکړو هغه 2 لاکه هم مړه کړو هغوی سره خو نور هم شاته نور فوج نو دا خو د جنګ طریقه نه ده موږ به تر څو پورې دا 1,000 کسان جنګ کوو هغه 10 لاکه فوج د ختمېدو نه دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا سره یې د څه وکړو ته څه وایې نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل زه به د 80,000 کسانو مقابله په 13 کسانو کوم د 80,000 کسانو مقابله په 100 تنو کوم په 13 کسانو به کوم ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایل دا خو نشي کېدای دا څه کوي دا د عمر رضی الله تعالی خط نه دی لیدلی چې هغه پکې څه لیکلي دي چې زما صحابه کرام کوي په ځای شهیدان نه کوي هغه ته د نبی علیه السلام صحابه کرام هسې شهیدان کوي نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایل په دا 13 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومړی به زه شهید کېږم 13 کسانو سره به اول زه روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی پاسېدو وی خالد ته څه کوي د 80,000 کسانو مقابله په 13 تنو کوي دا ته څه کوي خالد رضی الله تعالی غوسه ورغله اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډېر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع جاهلیت کې ډېر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړو ما ته وایي چې داسې کوي ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایي بوزدلې نه کومه خو چې ته 13 کسان 80,000 کسانو ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 80 کسانو ته مخامخ کا څو ته مخامخ کا نو یو تن په 2 نه یو تن په 1000 بشي نو تاسو به 80 تنه یې هغوی به 80,000 کسان یي نو یو تن به مقابله د 100 کسانو کوي د 1000 کسانو کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 13 کسانو خو چې تاسو وایي 80 کسان زه 80 به ځان سره واخلم 80 به والم نور صحابه کرام ته تاسو ټول شاته شئ صرف 80 تنه ترې راوایستله او اول आवाज یې وکړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی یا عبدالرحمن ابن ابي بکر کم ځای دی ابو بکر اوس وې چرته دی پاسته عبدالرحمن رضی الله تعالی پاسېدو وی عکرمه ابن ابي جهل کم ځای دی ابو جهل زې عکرمه رضی الله تعالی دا مسلمان شوی وګوره ها ابو جهل زې دی او بیا داسې د بهادرۍ جنگونه کړي دي او په دې جنګ یرموک کې بیا شهید شوی دی په دې غزا کې بیا شهید شوی دی وی عکرمه کم ځای دی عکرمه پاسه وی داسې یو نوم یې اغوستو دا د ځان سره ملګري کړو صرف 80 صحابه کرام ځان سره ملګري کړو وروته هغه طرف څو کسان دي 80,000 کسان جنگ شروع شو دې طرف 80 کسان د مسلمانانو خالد ابن ولید زخم ورکړي دي هغه طرف 80,000 کسان جنگ شروع شو جنگ کېدو صحابه کرام تماشا کوله سیټ ته ولاړ تماشا کوي بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تیر شي که نه یو صحابي د دې ګڼې نه راوځي داسې سیټ ته په اسمان سیټ ته داسې راوځي نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زموږ ملګری پکې شته نور خو 80,000 کسانو کې د 80 تنو پته لګي خو داسې چېرته یو مسلمان به د سیټ ته په اس باندې ووت نو چې دوی به ملګری ولګي هغه زموږ ملګری پکې شته جنګ شروع دی خو چې دا ماښامي غونته ټایم شو که نه نو صحابه کرامو یو ملګری خپل نه لیدل یو ملګری هم نه لیدل چې یو یې ونه لید که نه مسلمانان ډېر سخت خفه شو ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته وویل زما هغه 80 صحابه کرام شهیدان شو زما هغه 80 ملګري شهیدان شو ځان تیاروه چې اوس پې حمله کوو ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوئ تاسو د خالد بن ولید خبره نه اورېدلې چې که موږ مړه شو که واپس رالو خو ګورئ موږ پسې به نه راځئ په موږ پسې به یو تن نه راځئ که موږ ټول شهیدان شو موږ پسې به نه راځئ که تاسو سره هغه خبره نه ده یاده مه ځئ پسې صحابه کرام ډېر سخت خفه دي په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله عنه ستړی ستومانه په اس سور دی او را روان دی او څه ملګري ورسره هم دي راورسېدل د مسلمانانو خواله راورسېدل خالد بن ولید چې خپل ملګري وشمارل صرف 60 کسان دي ورسره 80 تنو کې ورسره څو کسان دي 60 کسان چې اس نه راکوز شو کسان یې وشمارل چې 60 کسان دي اسمان ته یې داسې وکتل او په ژړا شو سخت یې وژړل الله زه به تا ته څه جواب در کوم چې تا زما صحابه کرام داسې شهیدان کړو الله زه به عمر له څه جواب ورکوم عمر به و چې زما صحابه کرام دې داسې شهیدان کړو
زمانه خو څلوېښت تنه صحابه کرام ورک دي زه به څه جواب الله له ورکوم او عمر له به څه جواب ورکوم په جړا شو چې په جړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته وویلو ما سره 100 کسان قربانۍ والا نور کا نور را سره 100 کسان مرګري کا زه نه وده کېږم زه تر هغې پورې نه وده کېږم تر څو مې چې د خپلو څلوېښتو صحابه کرامو بدل نه دی اخیستی د ما سره 100 کسان قربانۍ والا مرګري کا 100 تنه نور پاسېدلو چې کله پاسېدل ګرمي در لګېږي څه وکړم ها 100 تنه ځان سره نور مرګري کړو چې 100 تنه نور مرګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی خالده ته ستړی شوی خالده ته ستړی زه هم لکم ته مه ځه بې قسم په الله زه به ځم زه خو هر څومره ستړم زه به ځم دا 40 کسان به زه راولم یا به د هغوی لاشونه شهیدانو جوسې به راوړم او یا به یې بدل اخلم 100 کسان ورسره شو دی روان شو چې روان شو چې میدان جنگ ته ورسېده که نه نو 15,000 کافر یې مردار کړي په 80 تنه یې څو کسان مردار کړي دي دا د الله امداد دی ورنه په 80 تنه سړی 15,000 چرګان هم نشي حلالولی په 80 تنه 15,000 چرګان هم څوک نشي حلالولی 15,000 کفار صرف 80 صحابه کرامو مردار کړي 15,000 کفار یې مردار کړي او چې ګیر چاپېره یې وکتل خپل ملګري پکې لټول لس ګلانې پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړي لس شهیدان پکې د صحابه کرامو پراته دي دا ګلان پراته دي او هغه یې روچت کړه دو صحابه کرامو له یې راولېږل د هغې هغه جوسې روچتې کړې هغه یې راولېږلو خپل ملګرو له اوس 20 دوی وو او 10 نور شو لس نو څو تنه شو 30 تنه بیا څو ورک دي 30 بیا ورک دي وی 30 کسان رانه شهیدان شي بیا په جړا شو وی 30 کسان رانه بندیان کړي دي قیدیان کړي دي صحابه کرامو ته وویل رڼاګانې ولګوه شا به یې چې زو پسې چې زو پسې هم دا 30 کسان به راولوتي زه یې چې زو پسې رڼاګانې ولګولې روان شو چې روان شو په دې کې ناڅاپه د اسونو د خپو اواز راغی دوی چې ودرېدل وایي کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي چې راورسېدل وشمارل 25 کسان وی تاسو چېرته تللي وایي اوسه پورې ولې نه وایي چې کافرو شکست وکړو موږ په هغې پسې روان نو په دې دښتو کې اوس غلول نو په دې دښتو کې خو نور هم ډېر شی مردار کړي موږ په هغې پسې تللي وو د 25 نور رالو نو څو پاتې شو 15 اوس 15 صحابه کرام دا بندیان شوي وو په دوی کې زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ دا زرار ابن عزور رضی الله عنہ ډېر عجیب صحابي وو زرار ابن عزور دا پهلوان وو په مسلمانانو کې ښه کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پای کې ډېر زیات کردار د زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي وو د پهلوانو د مقابلې ته 80 پهلوانان وروتل د کفارو طرف هغه به یو په یو جنګ کېده که نه په دغې طرف 80 ووته دې طرف دې یوازې ووتو او چې ده پې شروع کړه چې 18 یې مردار کړو نو هغه نور وتښتېدل دا داسې صحابي زرار ابن عزور رضی الله عنه او دا داسې بهادر صحابي و که نه چې دی به جنګ ته وتو جنګ ته به وتو نو ده به کمیس ویستو زغره به یې نه اچوله نو کمیس به یې ویستو کمیس به یې لرې ورته وکړو نو چا ورته وي ته دا کمیس ولې وباسې وي دا دې دپاره وباسمه دا کافر به وایي چې ده د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو دا کمیس ځکه وباسم چې ګورې په بدن مې څه شی شته دی نه نو چې دوی راباندې ښه ډاډه حمله کوي چې دا کافر په ما ښه ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن یې څه شی شته دی نه چې ډایرکټ راباندې حمله کوي داسې په الله باندې توکل و زه چې په اوسپنو باندې ځان ساتم نو په الله باندې ولې ځان نه ساتم نو زغره به ده نه اچوله بربن به داسې وته دومره خو دی بهادر صحابي زرار ابن عزور او د ده خور وه هغه هم په دې غذا کې شامله وه د هغې نوم خوله بنت عزور رضی الله تعالی عنها دا د خور وه او دا هم دومره بهادره ښځه وه چې په دې غذا کې هم دې 10 تنه مردار کړي